السلام علیکم د جنرال فیض د کورټ مارشل خبر نه پس په میډیا کې ډیر خبرې راځي او ډیر سوالونه کیږي. یو د ټول نه اهم سوال دا دی چې یو پاغوي باندې الزام دی د سیاست کې د مداخلت، نو آیا اوس په سیاست کې مداخلت بند دی؟ دویم سوال دا راځي د اختیاراتو ناجایز استعمال. نو دا کم کیس چې دی د ټاپ سیټي کم کې چې په 2017 کې شوی او چې دی په هغه وخت کې ډي جی آی ایس آی او د دا چل کړی چې د ټاپ سیټي د مالک په کور حمله کړې وه، یو کیس حمله چاپی والې وه، په میډیا وشوه چې چاپه ووالېده او د یو سوسایټۍ د مالک د کور نه ډېر لوی مالیت په اربونو روپۍ راووتې او دومره منه سونه راووته او دومره ډالرې راووتې او دا په تیخانې کې وه. دا وي د چې دا کار کوو نو د ځان سره 200 د رینجرز کسان بوتلي او د آی ایس آی یا د خفیه ایجنسۍ دنیا اهلکارې بوتلي. نو د چې دا حمله وکړه په هغې کسې بیا هغه راچوت کو، اغوای کو، په هغې د دهشتګردۍ پرچم وکړه. د هغې واقعې اوس 2 کاله وشو. په 2017 کې شوی وه، په 2024 کې شوی، اوس کورټ مارشل کېږي. خو آیا د آی ایس آی ډي جي دومره پاورفول و چې هغه د خپل آرمي چیف نه تپوس نه و کړی او هغه دا کار کړی؟ نو یقینا د دې جواب به نه کي، ځکه چې جنرال باجوا په هغې ورځو کې آرمي چیف و. نو کو جنرال فیض پکې جرمدار دی یا دا خلافي، نو کیدی شي چې د دې اشارې به جنرال فیض ته هم ځي. خو کو صحیح احتساب کیږي نو دواړه جرم پکار چې دواړو بیا وشي. بل پکې یو کار دا دی چې ډېر خلک دا وایي چې دا سلیکټیو جسټس دی. 2017 کې شوی دی، 2024 کې، نو د دې مقاصد کو احتساب کوي اداره خپله ډیره ښه خبره ده، خلک به پرې ډیر خوشحاله شي. خو که سلیکټیو جسټس نو بیا به د دې څه فایده نه چې تاسو صرف د عمران خان ګیرولو دپاره یا په هغه دباو اچولو دپاره پکې 9 مئی هم شامل کې او بیا دا د خپل چمچو په ذریعه بیانات ورکي چې د دې سره به عمران خان هم ګیریږي. دې کې یو وجه ده او وجه دا ده چې د دې نه مخکې د ارشد شریف تاسو ته پته ده یو ډېر زبردست انویسټیګیټیو جرنالیسټ و او هغه د رژیم چینج نه پس یو ډېر اهم سوال کړی و چې وہ کون تا څوک و چې رژیم چینج په شا باندې دا ټول. نو هغه کردار چې کله هغه واضحه کو نو د هغه خلاف باندې په ملک کې 17 اف آی آر وشوې او بدقسمتي دا و چې اف آی آر داسې خلکو کړی وي چې څوک پوډري و، څوک چرسي و، څوک کریمینل ریکارډ و، خو بس یو قسم اف آی آر او فوټو سټیټ او لاندې به د هغې پوډري یا دغه نوم ولیکو او صرف په هغه باندې دباو. حالات دومره خراب شو چې ملک پرېښودو او لاړو دوبۍ ته. دوبۍ کې م هغه ته هلته حکومتي ذرایع وویل چې په موږ ډېر پریشر دی او ته په 24 نه 48 ګنټو کې دوبۍ پرېږده. کینیا ته لاړو. په کینیا کې چې هغه ته کم جال بچاو شوی په کم بېدردۍ سره یا شهید کو، د تاریخ حصه ده. نو د ارشد شریف مور چې کم دی هغې د څه ذمهدارو فوجیانو د هغې وخت یو لیست ورکړی دی په سپریم کورټ کې پروت دی چې دا زما د بچي په قتل کې ذمهوار دي. پکار ده چې کله اداره احتساب کوي چې د حق نه شروع کړي. بیا عمران خان باندې چې کله په وزیر آباد کې حمله وشوه قاتلانه، نو هغه هم د اف آی آر دپاره یو درخواست کې د افسرانو نومونه یاد کړي چې دوی زما په قتل کې لاس دی او هغه شواهد بیا میټاو شو ټول. نو هغه درخواست هم پروت دی. کو صرف پکار ده چې اداره خپل ځان صفا کوي، ګند لرکوي. نو چې د وزیر آباد د عمران خان باندې حملې کم درخواست پروت دی او د ارشد شریف د مور چې په سپریم کورټ کې کم دی او کم کسانو نومونه پکې لیکلي دي د دغې نه شروعات وکړي، نو په ادارې باندې به د خلکو اعتماد سیوا شي. او کو صرف دغه ټول پرېږدي او په فیض باندې کوي چې جنرال فیض په دې کې راګیر کړو چې عمران خان به راګیرو، نو په دغې به احتساب نشي، دا به انتقام ښکاري. ستاسو څه خیال دی؟ دا داسې صورتحال چې دی نو په دې کې ادارې له ځان صفا کول پکار دي، ډېره ښه خبره ده. خو بیا تھرو کول پکار دي چې هر چا جرم کړی دی نو د هغه خلاف کاروی پکار ده. امید لرم چې ستاسو به ویډیو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوه کمنټ وکړئ، لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او سوچ پې وکړئ. په سوچ کې څه ګناه نشته.